محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام النووي الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم آمين يا رب العالمين. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيسمع عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل بي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفزع عنه وإن جبينه ليتفصل عرقا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه كتاب أولا من رواية دهري متعلق بمباحث وسلسلة الشروط طالبان وعن وخطيئة أستاذ محفظة ذكر أيوه حديث فأول قرأة أولا بشير نرد أصبير بكتين دي ذكر اسمح كذا ولدم رحمية الذي رواية ذكر كذا نصف العلم دے دا سلس العلم دے دا ربع العلم دے اور ہر کتاب شروع نبی روایت میں شروع دا وصولی کی صرف اثر و کمالی کرنا خدا چکر پر نیم اورس کے ختم کے وصبیہ خطوم دانیس کے علم سند شروع فدی کبیر سدی کا ذکر اہم روایت ہے فدی وزان کو اعلام مباحث کا کشتے خان سلانہ دا ختمہ اور خطائی و فضان نہ رہا ہوگا من باندې ما خطه راوړل چې دا خلک کوم ځای کې لګي دا حدیث متعلق د سوالات او جوابات او سلسله هغه د ذکر شو د بهاري کې یو سوال د سمعت د یقول متعلق د ذکر شو بل سوال چې دلته کې په دې جملو کې تکرار دی انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى د هغې متعلق هم درته جوابات ذکر شو. بل سوال درته ذکر شوی چې دلته کې شرط او جزا کې تغایر نشته دی نو د شرط او د جزا په منځ کې د تغایر ذکر ته وشو. بیا درته دا ذکر شوله چې د خو تقدیر دی او تقدیر خو خلاف اصل دی د دې ارتکاب دی ولې کړی دی د هغې جواب درته ذکر شو چې د عظمت شان د اجر د هجرت طرف ته دا اشاره ده. دارنګه دا سوال درته ذکر شروع چې دلته کې په لومړنۍ جمله کې لفظ د الله او د رسول الله معاد شوی دی په اسم ظاهر سره او یرسو په دیمه جمله کې الی ما هاجر الی دنیا او خذا دا په اسم ضمیر سره ذکر شوی ده نو د هغې وجوهات هم تاسو ته ذکر شو. سره بیا دا مسله ته ذکر شوله چې دا ښځه خو په دې دنیا کې داخله ده د دې ښځې مستقل ذکر بیا ولې شوی دی او امرأة یتزوجها نو د هغې متعلق هم یو درې وجوهات درته ذکر شوي یا هغه ته وشو که ماشاءالله سبق به یې هغه دی دغه شان تاسو خو ما درته ویلي چې بس د عیسایانو په عقیده یې چې بس زمونږ د طرف د عیسی علیه السلام نعوذ بالله پاڅي شو موږ ټول معاف شو. داسې مه کوئ ښه هر سړی ته د خپل ځان ذمهوار دی. لا تزرو وازرة وزر اخرى لا تزرو وازرة وزر اخرى نو داسې نه چې بیا د امتحان کې وازر نه وي
معذرتون امتحان کې واضح ولګي وي کله یو ته ګوره او کله بل ته ګوره نو بس دا اوس نو تیارې شروع کې پېنه شوي شفیع استاد خالي زاره ونه چې بس کون آخر سره ده ها دا کار نه کوي دی خو بالفعل مدرس دی ماشاءالله لا بالفعل مدرس دی واقع مدرسه لري او چې هغه مفاهیم یې وګوري هغه چې څومره وخت دی بل بحث د دې روایت متعلق هغه یو د مسائل مستنبطو ده مسائل مستنبطه او بل بحث هغه د ربط د دې او د مناسبت د دې روایت ته د ترجمه الباب سره اول به ذکر د مسائل مستنبطه وکړو چې د دې روایت نه علماء حضرات کوم مسائل راوباسي نو دلته کې یو مشهوره معروفه مسله د دې روایت په ځای کې حضرات علماء کرام ذکر کوي چې هغه مسله د نیت فی الوضوء والغسل ده چې هغه مسله د نیت فی الوضوء والغسل چې آیا د اودس او د غسل د صحت لپاره نیت ضروری دی کنه دی د اودس او د غسل د صحت لپاره نیت ضروری دی کنه دی چې کوم حضرات د دې د ضروري والي قائل دي د هغوی مستدلات سوي او چې کوم د دې د ضروري والي قائل نه دي د هغوی وجه و مستدلات سوي نو دې مسله کې د ائمه ثلاثه امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمهم الله تعالی د دې حضرات رایدانا دا اودس او د غسل د صحت لپاره نیت شرط دی چې څو پورې تا نیت د اودس نه وي کړی صرف په اندامونو لمدولو سره ستا اودس نه صحیح کېږي نیت د اودس باندې به خپل اندامونه وینځي نو بیا به ستا د اودس صحیح وي که یو سړي د خپل اندامونه په نیت د تبرید باندې یا په نیت د تنظیف باندې نیت د تبرید یا په نیت د تنظیف د صفایۍ د سوترایۍ په نیت لکه طالبجان دی په دورو مړو خاورو کې راغلل موټرسایکل نه کوز شو بس لاسونه یې راغړول او مخ ته یې اوبه واچولې لاسونه مخ ته یې زر زر پنبې لاندې کړلې ویې وینځلې او ویښته مېښته یې راسم کړل او په سر باندې لاس راکړلو هغه فرایض یې ادا کړل که نه په ظاهره باندې خو ده چې دا کار کړی دی دی د اودس په نیت نه و کړی د صفایۍ چې هلکه دا ګرد غبار دا رانه لاړ شي دارنګه چې زه داسې ویښته مې ببر ببر شوي دي د دې وخت ویښتو ببروالی دا مې ختم شي نو په دې صورت کې ائمه ثلاثه رحمهم الله فرمایي چونکې دې سړي اگر چې عقلې واړه اعضا هغه د ووینځل او په ویښتو باندې لوند لاس هم راښکلو و د هغه د اودس نه دی شوی په دې باندې نه دی د قرآن تلاوت کولی شي او نه دی په دې اودس باندې لمونځ کولی شي احناف حضرات هغه د دې قائل دي چې د اودس د صحت لپاره نیت شرط نه دی نیت پکې ضروري نه دی د احناف په نیت باندې د اودس د صحت لپاره نیت شرط نه دی
نیت ضروری نه دی بغیر د نیت نه هم کچېرته تا دا اعضا ووینځل او په سر باندې د لاس راښکلو بس ستا اودس شوی دی په دې لمونځ کولی شي د قرآن تلاوت کولی شي قرآن راوچتولی شي دا خو د دې مسلې متعلق هغه د علماو درته ذکر شو علما فرمایي چې زمونږ په دې دین کې پنځه لوی خبرې دي اعتقادات عبادات معاملات اخلاق او عقوبات سزاګان ستوي دي اعتقادات عبادات معاملات عقوبات اخلاق په دې سيزونو کې علما فرمایي چې حضرات فقهای کرام چې بحث کوي یو د عباداتو نه کوي دویم بحث کوي د معاملاتو نه کوي او دریم بحث د عقوباتو نه کوي اعتقادات او اخلاق د دین فقها بحث نه کوي چېرته هم په یو فقه کې د عقایدو باب نه وي لیدلی دارنګه چېرته هم په فقه کې به کتاب الزهد دا به هم نه وي لیدلی نو دوی چې ذکر کوي یا عبادات ذکر کوي یا معاملات ذکر کوي او یا عقوبات ذکر کوي بیا علما فرمایي چې دا خبره یقیني ده چې په عقوباتو کې په معاملاتو کې نیت شرط نه دی په عقوباتو کې په معاملاتو کې نیت شرط نه دی یو کس دی هغه یو زناکار ته یو سل دورې په منډه ورکړې او وروسته وایي چې نه یاره زما خو نیت نه و زما نیت د حق نه و نو که ستا نیت د حق و که نه و دا سل دورې پورې شوي دي بالاتفاق دوباره درته د حق نشي ورکولی نو په عقوباتو کې نیت شرط نه دی دارنګه معاملات په معاملاتو کې یو کس دی چې هلکه دا سیز مې په تا خرڅ کړلو هغه درته وي چې ما واخیستلو او دا دې ورته حواله کړلو وروسته بیا پسې چې هلکه ما باسې ګپ لګولو زما خو نیت نه و نو یو څه ورته تورې بدلېدلې دي او چې زه شا په کومه لار راغلی په هغه لاره ده د نیت وجیه راته اوس را یاد شو نو دا یو فقیر نه دی ذکر کړی چې نیت یې شته خو وشول او که نیت یې نشته دی نو دا معامله یې نه ده شوې لکه طالب جان دی په لاره باندې روان دی نو ورسره یو جینۍ ته خدای شان ور روانه شولو هغه جینۍ ورته وایي چې ما خپل ځان تا ته په نکاح شرعي محمدي په عوض د 10,000 روپو پاکستانو کې درکړو طالب جان ورته وایي چې ما په خپله نکاح شرعي کې د عوض د 10,000 روپو کې قبوله کړې او دوه ګواهان هم ورسره روان دي وروسته بیا دا ښځه وایي چې شیخه ما باسکټ لګولی وایي راځه که درته ښیم لګوټ ته شم نو دې کې د نیت ډېر ضرورت شته نه دا نیت دا شی ټیک شوی دی نو دا یو معاملات دي نو په دغې معاملاتو په دې حقوقو کې د فقهاو اتفاق دی چې په دې کې نیت نشته دی دریم څیز هغه عبادات دي او په عباداتو کې بیا دوه قسمونه دي
یو ته عبادات محضه ویلي عبادات محضه عبادات مقصوده دویم عبادت په شکل د وسیلې او د ذریعې کې دی عبادت ته په شکل د ذریعې او د وسیلې کې عبادت محضه څه ته ویل کېږي عبادت محضه ویل کېږي هغه څه چې هغه غیر مدرک بالعقل وي چې هغه غیر مدرک بالعقل وي چې دا هغه عبادت کېدل دا په عقل نه معلومېږي دا په څه معلومېږي په وحي سره او دویم وسایل دي لکه اودس کول شول نو دغه اودس او دغه غسل دا طهارت د بدن ائمه ثلاثه رحمهم الله هغوی وایي چې دا عبادت محضه دی غیر مدرک بالعقل دی او احناف حضرات هغوی ورته فرمایي چې نه دا اودس او دا طهارت دا یو وسیله ده دا یو ذریعه ده د دې عبادت مقصوده دا په خپل مقصود نه دی دا د دې بل عبادت لپاره ذریعه ده چې هغه مونځ دی چې هغه د قرآن تلاوت دی چې هغه د بیت الله طواف دی د دې لپاره اودس کولی شي اوس د طهارت لپاره نیت شرط دی ائمه ثلاثه رحمهم الله فرمایي مستدل دي نو د دې دوه قسمه استدلالات یو استدلال د دې د نص د حدیث نه دی یو استدلال د دې د نص د حدیث نه او دویم استدلال د دې قیاسي صحیحه ده نص د حدیث هذا حديث إنما الأعمال بالنيات جواب احناف شیخانو تاسو د مونږ تپوس کړو چې دا اودس دا عمل دی که نه دی دا اودس عمل دی که نه دی نو څه به ورته وایي چې عمل دی چې عمل دی نو حدیث ته وګورئ انما الاعمال بالنیات نو د دې نه استدلال څنګه کوي استدلال په دې طریقې سره چې بالنیات کې دا جار مجرور دی او د جار مجرور لپاره متعلق پکار دی د جار مجرور لپاره متعلق پکار دی او دا متعلق عام ضابطه قانون خدا دې چې دا د افعال عامو نه وي دا د افعال عامو نه او هغه افعال عامه سرورو چې تاسو تشکر کړیو کوم مرګرو شابسي کون است او ثبوت او حصول سجبل وجود شابسي حرام دغه بلایانه ښه دې کاسي یو څه پایجان او تقریر یادو چا ورته چې د سیکوات سره دې کوګانو پټوتا او دا ګوګان چې کوم راوتی دي دا په دې فرض کې چې دا انسانان دي دای سرونه دي او دا انسانان ناس نو دې ډیرو اخلاقو دي په دې ته تقدیر وکړو نو سړی زړور شو په دې ګوګان بیا راغله جمعه چې مې ورځ رښتیانو کې نه شو چې کې نه شو هر څه کې نه شو نو بیا وایي چې ما تاسو پته ولګي چې ګوګان انسانان دي ما خدا خیال کړو ته تاسو ګوګان دي شکر دې تاسو دې علماء رسولي علماء هغه مشهوره معروفه ده چې یا مداله پرسد کائنون بابا جراو باسي یا بدا حاصلون با راو باسي یا بدا ثابتون راو باسي یا بدا موجودون راو باسي دغه افعال عملی ده چې تاسو په شعر کې مراتب چې کون است او ثبوت است او حصول او بل ورپسې وجود نو دا څلور افعال عامه دا پکار خو دلته کې چونکې دغه افعال عامه کوم راوباسو نو دا د ظاهر خلاف ده دا د ظاهر خلاف ده
کمنګ وایي چې انما الاعمال بالنیات وجود د اعمالو دا پنیت دی وجود د اعمالو دا پنیت دی نو دا د حقیقت او د واقع خلاف ده ځکه طالجان په لار روان دي او درب پیالې ته ورکړلو د دیوال سره وواله پیالې ماته شوله وجود د عمل رالو خو نیت پکې و امیر صاحب د پیالې نه ته ماتولو نیت یې کړو ناشې دي وکړو نو وجود د عمل رالو او بغیر د نیت نه رالو نو که چېرته موږ دا ووایو چې دلته کې افعال عامه پکار دي نو دا د واقعي خلاف ده ډېر اعمال بغیر د نیت نه هم موجودېږي ډېر اعمال بغیر د نیت نه موجودېږي طالب جان روان دی او د ده خیال نه دی بل طالب جان ته ټیکه ورکړله او لاندې یې وغورځولو سړی نو اوس چې سړی لاندې پرېوتلو سړی درته مړ شو سړی درته مړ شو او ده خو نه یې ټیکه ور ورکړې ده او نه بل څه خو د ده خیال نه و ورسره ولګېدلو او هغسې په پانه ور سړی لاړو مړ شو نو دلته کې وجود د ده راللو خو نیت پکې نشته دی نو که چېرته موږ دا وجود پکې راوباسو چې د وجود د اعمالو دا بنا دی په نیت سره نو بیا دا د واقع خلاف ده چې ډېر عملونه بغیر د نیت نه وجود ته راځي طالب جان دی بله خونه کې ناست دی خاپونه ماپونه کټ کوي او هغه ورسره د خاښې کټ کړلو چې لاندې غورځومه نو د چا د مړکولو نیت خو یې نه و خو بس چې هغه کټ کړو د خدای شانو سړی راغی رب هغې لا پرېوتو نو ده خو د ده د زخمي کولو نیت نه و کړی نو بغیر د ده د نیت نه سړی لاړو زخمي شولو نو که چېرته موږ دغې افعال عامه ولره یو فعل ترې راوباسو نو د دې سره دا د حقیقت او د واقع نه خلاف خبره ده چې ډېر اعمال دي چې بغیر د نیت نه هغه موجودېږي هغه حاصلېږي پوه نه شوې ملګرو په دې کې نو د دې وجې نه موږ مجبور یو چې د افعال خاصو نه به یو فعل راوباسو نو ائمه ثلاثه دا راولګېدل دلته کې د دې دپاره چې کوم متعلق راوستی دی هغه لفظ د صحت راوستی دی انما الاعمال بالنیات انما تصح الاعمال بالنیات انما تصح الاعمال بالنیات یا انما صحة الاعمال بالنیات انما صحة الاعمال بالنیات نو د دې حدیث ویلا معنا ده نو ستاسو احناف شیخان نه تپوس کو چې اودس عمل وایي که نه وایي نو موږ مجبور یو ورته چې بالکل عمل دی نو رسول ته په دې هغه کې کتاب کې د قضا ذکر کوي چې په دې کې فیدخل فيه الوضوء فیدخل فيه الوضوء رسول مسله په اخره کې د دې کتاب ایمان اخره کې درته روایت ده انما الاعمال دوباره راوړي او د هغې په ذیل کې به درته تصریح د دې خبرې کوي چې فیدخل فيه الوضوء چې اعمالو کې اودس هم داخل دی او نبي علیه الصلاة والسلام فرمایلي دي چې د اعمالو دارومدار دا په نیت پورې دی څه معنا چې دا اعمال دا صحیح کېږي په نیت باندې نو ځکه موږ وایو چې د دې اودس دپاره نیت د اودس شرط دی د اودس د صحت دپاره نیت د اودس شرط دی نو دا د دې لومړنی مستدل دی او طریقه د استدلال باندې تاسو به انشاءالله پوه شوي سر مو کې خلاص شو که نه دویم د دې مستدل قیاسي صحیحه دی هغه قیاسي صحیحه هغه دا دی د احنافو شیخانو تاسو نه تپوس کوو چې په دې نیت کې په تیمم کې نیت شرط دی که نه دی په تیمم کې نیت شرط دی که نه دی ملګرو نیت پکې فرض دی نو تاسو احناف شیخان هم په تیمم کې نیت فرض وایي او دا تیمم دا نایب د څه دی دا د اودس دی تیمم نایب د اودس دی نو چې کله د دې په دې نایب کې تاسو د نیت قائل یئ نو بیا په اوداسه کې د نیت ولې نه یې قائل نو چې څنګه تاسو په تیمم کې د نیت قائل یئ چې دا پکې شرط دی نو موږ په اودس کې هم قائل یو ځکه دا اصل دی دپاره د تیمم
او دا تیمم نائب او خلف دی نو چې کوم حکم د اصل وي هغه حکم د نائب هم وي چې کوم حکم د اصل وي دا حکم د خلف او د نائب هم وي نو دا دوه مستدلات دي د دې علماء احناف حضرات هغوی ورته راولګېدل چې ملګريه د دې روایت نه تاسو استدلال کوئ خو موږ خو درسره دا نه منو چې دلته متعلق دا لفظ د صحت دی موږ متعلق د دې لفظ د صحت نه منو بلکې موږ څه وایو موږ وایو چې انما ثواب الاعمال بالنیات موږ څه وایو انما ثواب الاعمال بالنیات تاسو لفظ د صحت راوستلی دی او موږ لفظ د ثواب راوباسو نو چې کله لفظ د ثواب شو راځي او سودس ده نو دی وایي چې دی اودس به حیثیتونه دي یو د دې اودس حیثیت هغه دا دی چې دا مفتاح الصلات دی یو حیثیت د دې دا دی چې دا مفتاح الصلات دی او دین حیثیت هغه د دې د عبادت کېدو دی دین حیثیت د دې اودس هغه د عبادت کېدو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مفتاح الصلاۃ الطهور مفتاح الصلاۃ الطهور نو یو حیثیت د دې اودس دا مفتاح والے او دین حیثیت د دې چې د اودس سره الله د انسان ټول ګناهونه معاف کړي ترمذی شریف کې ورته ترمذی روایت کې راشي دا د سترګو نه ګناهونه د وګونو د خولې د لاسونو د هر څه تر دې پورې چې د ټولو نه هم ګناهونه ختم شي نو دې حیثیت دې چې ګوري نو دا عبادت دی نو احناف فرمایي چې د دې عبادت د دې لپاره نیت شرط دی چې په اودس سره واسطه ګناهونه الا معاف کیږي چې تا نیت د اودس کړې وي په اودس سره واسطه ګناهونه الا معاف کیږي چې تا نیت د اودس کړې وي دا اودس کوم او ته بیا دا عمل دا اودس کوي نو په دې عمل سره به الله ټول ګناهونه معاف کړي دین حیثیت د دې د مفتاح الصلات کېدو دی چې دا چابي ده دا کنجي ده اوس یو طالب جان دی هغه نیت د تعلیم د کلاولو نه دی نیت د تعلیم د کلاولو نه دی خو لیکن د ده په لاس کې چابي او کنجي ده او دغه چابي او کنجي د په دې تاله کې ورکړه نیت د کلاولو نه دی خو دې تاله کې ودانه کړه او دې داسې تاوم کړه د نیت د تاول نشته دی دا تعالی په کلاوي کنه په کلاوي نیت د کلاولو کړي نه دغه شان احناف شیخان مرتوي څلور شیخانو نبی علیہ السلام دا اوداس په حیثیتونه بیان کړي دا شرط په حیثیت د مفتاح والی دا تعالی چې دا د موږ لپاره چابي ده نو په دې حیثیت د دې لپاره اوداس شرط نیت شرط نه دی لکه څنګه چې ته تعالی او جرنده کولاوي او نیت دې د کولاولو نه دی کړی بغیر د نیت د کولاولو نه اسی بس په خیالي کې په بي فکرۍ کې په تعالی کې چابي ورکړل او خبرې کې او دا چابي یې تاو کړل نو د دې تعویذو سره تعالی په مرګو کولاوي کنه دغه شان تعالی جان د اوبو په غاړه ناس دی تعالی جان د اوبو په غاړه ناس دی اوبو ویږي او د نر بچې دې د پراډه کوي په مخ باندې واړول دیم واړول دریم واړول او دې بس څنګه مکه برابر والی او لا سونه مو وینځل او بیا بس پسې لاټي ته ورکوشو په یو وو کې له پیسې راوچتي کړل او ورته راوګرځیدل او بیا د خیر راسونه ته دې وکړو باندې لکو تا راوو تا ترکاو مرکا پیوکو نو په وختو باندې لګلې یو ورواچو یو لا سونه پیراخ کړ او سنې مړی تاو راکاو کړل احناف فرمایي چې په دې صورت کې د دې سړي دا اودس شوی دی دا مفتاح د صلات دی
دا اودس مفتاح د صلات دی په دې باندې د موږ کول غواړي موږ د کیږي اگر چې د نیت د اودس کولو نو انده کې وزان یا کولو تاسو خلکو ته څه وایي هلکه ما په ځان واچوه چې یخ شي ما په ځان واچوه یخ شي نو دا د عربۍ ما یادوي ښه دا د عربۍ ما یادوي چې ما په ځان واچوه چې لږ یخ شي او موږ د دې څه جوړ کړو کنځل دا لکه ما ته کنځل کړي هلکه څه درته ویلي زه ما ته ویل چې ما په ځان واچوه چې یخ شي هلکه زه درته اوبه یادې کړي خدای خوشحاله کړه ما اوبو ته وایي کنه ما څه ته وایي اوبو ته نو دې سړي د مخ باندې په لاسونو خو باندې چې د اوبه چولې وي د بدن د یخولو لپاره یې چولې وي اوس د مانځه ټیم شولو هلکه دا په جمع ودرېږي زما اوس ما خپلته کې زه مخ لاس مې لانده کړي وو نو زما اودس شوی زه په دې لمونځ کوم نو دا درې واړه امامان فرمایي چې لمونځ ځینې کېږي او احناف فرمایي چې لمونځ دې کېږي ولې ځکه حیثیت د دې د مفتاح والي هغه موجود شوی دی دا مفتاح کېدلی شي دویمه مسله ولې ځکه چې دلته کې تاسو کوم قید د صحت راوباسئ موږ هغه نه وایو موږ ثواب وایو ثواب ورته نه دی میلاو شوی خو مونځ مفتاح دی ثواب ورته نه دی میلاو شوی د اودس کولو و مفتاح والی په دې کې راغلی دی دا چابي ده دا کولاوي مونځ لره کولاولی شي مونځ په دې باندې ته کولی شي دویم احناف قیاس صحیحه کوي او قیاس صحیحه په دې طریقې سره چې ملګري راځي چې د سوچ وکړو چې د دې مانځه لپاره چې کوم شرطونه دي د دې د اوداسه نه علاوه د طهارت د بدن نه علاوه د باقي شرطونه چې د دې لپاره نیت شرط دی کړل لکه طهارت د ثيابو دی طهارت د مکان دی استقبال قبله ده او دارنګه معرفت د اوقاتو دی نو راځي چې وګورو چې د دې لپاره نیت شرط دی که نه دی نو موږ چې کله د سوچ وکړلو یو طالب جان دی هغه خپلې جامې ورکړي دي دوبي ته چا ته ورکړي دي دوبي ته او هغه دوبي دی عیسائی هغه دوبي څه شی دی عیسائی دی مسلمان نه دی دغه دوبي ته جامې ووینځوي نو دغه جامو کې طالبان مونځ کوي چې کوم جامې ځلې دي عیسائی او کافر ورته وینځوي په دغه جامو کې دا طالبان مونځ کوي نو دغه جامو کې د مونځ کېږي که نه کېږي ملګرو مونځ کېږي هلکه دا جامې خو چې د دې دوبي ته ورکولې درې ځل پکې دلته احتلام شوی دا خو کمیس هم لړلی او پتلون هم لړلی و او هغه جامې بیا په یو په غیر مسلم باندې وینځلي دي نو نیت د طهارت یې پکې کړی تاسو وایئ نه او که کړی وي د هغه نیت معتبر نه دی د هغه نیت معتبر نه دی او په دې باندې د ټولو علماو اتفاق دی چې دغه جامو کې لمونځ کول د دې طالبان لپاره جایز دي روا دي نو چې د طهارت د ثيابو دپاره نیت شرط نه دی نو د طهارت د بدن دپاره ولې شرط کې دارنګه طهارت د مکان دی د ځای صفایي سوترهي چې طالب جان یو کمره ده ځان دې ښه صفا سوتره کړې ده خو نیت یې د لمونځ کولو نه دی نیت یې د لمونځ کولو نه دی خو کمره یې صفا کړه چې صفا یې کړې اتفاقا لمانځه ټیم راغلو او دې چې راځه ما یو دوه رکعته نفل لمونځ په دې کمره کې وکړم نو دغه چې کله د داسې پاکولو دغه وخت کې د نیت د لمونځ په دې ځای کې نه و خو دغه ځای کې د لمونځ کې لمونځ کېږي که نه کېږي ولې ځکه چې ځای پاک دی مکان څه دی پاک دی خو ده په وخت د صفایۍ کې نیت د پاکۍ نه و کړی یا یو چوړی راوغوښتو چې راشه ملګری دا صفا کړه په چوړي باندې پاک کړلو نو د هغه نیت غواړو سره اعتبار شته نه دغه ځای باندې دی لمونځ کوي لمونځ یې کېږي که نه کېږي ملګرو نو احناف علماو ته فرمایي چې د خدای بندګانو تاسو دومره لږې ځای چې دغې وضو لره قیاس کوئ په تیمم باندې نو لږ نږدې راشئ که نه
چې د دې مانځه دپاره کوم شرایط دي باقي شرطونه به وګورو چې په باقي شرطونو دپاره نیت شرط دی که نه دی نو د باقي شرطونو دپاره نیت د اتفاق شرط نه دی نو چې د باقي شرطونو دپاره شرط نه دی نو پکار دا ده چې دغه اودس دا هم قیاس کړلی شي په دې باقي شروطو باندې چې څنګه په دې باقي شروطو کې نیت ضروري نه دی نو دا اودس دا هم یو شرط دی د شرایطو د صلات نه نو د دې لپاره هم شرط کول نه دي پکار نه شولی پوهه بلدي خوند دې لکه چې نو پاتې شولو د دې ائمه ثلاثو قیاس چې په تیمم باندې چې تاسو احناف شیخان په تیمم کې د نیت قایل یې چې په دې کې نیت شرط دی او په اوداسه کې نه یې دا وایي نو د هغې جواب ورته احناف علما دا کوي چې ملګري دا اودس چې کېږي نو اودس په اوبو کېږي او د اوبو متعلق الله فرمایي وانزلنا من السماء ماء طهورا وانزلنا من السماء ماء طهورا اوس تا صفت د دې طهوریت چې دا بل شي لره پاکي دا په دې کې بهتر دی دا د دې مزاج دی دا د دې اوبو مزاج دی طالب جان دې په خپل مخ باندې اوبه اچي د نیت د مخ د پاکوالي کړي او چې په مخ دې اوبه واچولې مخ به دې پاکېږي ګرد غبار به دې ناپاکېږي ډوډۍ ووړي به د مخ نه به دې ځي په دې اوبو سره ځکه چې دا طهارت د دې اوبو طبیعي صفت دی که ته نیت د دې کې وکړې چې هلکه زما دا بدن دې پاک شي زما جامه دې پاکه شي بیا اوبه دې پرې واچولې په دواړو صورتونو کې دا پاکېږي د نیت د صفایي دې کړی دی او که نه دی کړی نو موږ ځکه وایو چې په دې اوبو کې د طهارت نیت شرط او ضروري نه دی ځکه په دې کې دا طهارت بالطبع موجود دی په دې کې بالطبع دا موجود دی د دې صفت دغه دی الله پیدا کړي د دې لپاره دي دا اوبه پاتې شروع تیمم خو پسې کېږي په خاوره تیمم پسې کېږي په خاوره او دا خاوره بالطبع دا مطهره نه ده بلکې دا خاوره بالطبع ملوثه ده دا خاوره بالطبع څه ده ملوثه ده دا خو ستا مخ نور هم ښه دی دلته غبار پرې راځي نو په دې کې به دا طهارت ستا په نیت باندې راځي دا به خاوره به مطهره نه ګرځېږي چې ته پکې نیت ته څه وکړې د طهارت چې زه دا خاوره د خپل بدن لپاره په نیت د طهارت او د صفایۍ سره د پاکوالي استعمالومه نو په دې خاوره کې صفت د طهارت بالطبع نشته دی او په اوبو کې صفت د طهارت بالطبع موجود دی نو په اوبو کې موږ نیت شرط نه وایو او په خاوره کې او په تیمم کې نیت شرط وایو لکه په دې دواړو کې فرق دی پیدا شي عرفان ورسره خو په وده درځي ستاسې دا اوس دا سره ناست نه وایي دې ته خوب نه وایي دا د عام علماو حضراتو مسله وه چې تاسو ته ذکر شوله او انشاءالله امید دی چې سر به مو دې څه نه څه خلاص شوي وي سر مو چې خلاص شوي د دې متعلق یو څو رایې د نورو علماو نیت شرعي دلته کې نه دی مراد ولې ځکه دلته کې تقسیم د دې نیت شوی دی ښه او بد نیت ته ښه او بد ته شوی نو چې کله دا تقسیم د ښه او د بد وشولو نو معلومه دا شوله چې دلته کې د نیت نه معنا لغوي د نیت مراد ده نه معنا شرعي ځکه معنا شرعي د نیت تاسو کړي وو که تاسو ته یاد دی چې معنا شرعي د نیت څه ده الاراده المتوجهه نحو العمل ابتغاء مرضات الله دا معنا شرعي د نیت ده او دلته کې دوه قسمه نیت ذکر شوی یو هجرت الى الله ورسوله دا ابتغاء وجه الله دی او بیر الى دنیا نو دا دنیا لپاره
خزي دپاره هجرت کول دا خو ابتغاء مرضات الله نه دی نو معلومه شوله چې دلته کې د نیت نه څه کوم نیت مراد دی لغوي نه شرعي د دې وجې نه او شوافیو شیخانو ستاسو استدلال وي د دې روایت نه په دې مسله کې صحیح نه دی انصاف یې کړی دی صحیح مسلې ذکر کړې ده دیم حافظ ابن کثیر رحمه الله هغه فرمایي چې ملګرو د دې روایت په ځای کې مسله د نیت ذکر کول د دې ضرورت او حاجت نشته ولې ځکه دلته کې چې دا کوم بیان کېږي نو تاسو ویلي چې دا نیت په څو ځایونو کې استعمالي نیت په څو ځایونو کې استعمالي په درې ځایونو څو کې استعمالي درې ځایونو کې دپاره د تمیز د عبادت د عادت نه دپاره د تمیز د عبادت د عبادت نه او دپاره د تمیز د معمول له د معمول له آخر نه تاسو نو چې نګیم ته کړی تاسو نه نګیم ته کړی هغوی نه تپوس وکړو ډارې ټول وایي او تاسو یې اکثر راته وخوځوئ او دا نیمه چې ټاکۍ ژبه نه خوځوئ دا دو دړۍ سر راته خوځوئ او دا چې ټاکۍ ژبه نشئ خوځولی پکار دا وه چې هغوی سره خوځولې ځکه د ښځو لپاره اشاره ده او د سړو لپاره څه دی اواز تاسو د ټوله دنیا اوس الټه ده چې د چا لپاره اشاره ده هغوی څه کوي اواز وباسي او چې د چا لپاره اواز دی هغوی اشارې کوي سر خوځوي راته التسبيح للرجال والتصفيق للنساء التسبيح للرجال والتصفيق للنساء زنانه به دا تصفیق دی دا اشاره کوي او سړي وایي سبحان الله او تاسو اوس امام د مخې دی او تاسو ورته سر وخوځولو هغه په دې پوهېږي چې اوس غلط شوی نو اواز وباسئ خدای خوشحاله کړه اواز به وباسئ شانه نه هلکه شانه مو اواز نه راځي لکه د شانه اواز مو وباسئ او داسې ماتېږي د شاته کسانو اواز نه راځي داسې به دا عبارت په حذف د مضاف سره دی لکه د شانه اواز نه راځي دا عبارت په څه دی حذف د مضاف سره دی نو هغوی فرمایي چې دلته کې دا نیت استعمالېږي د دې ټول خبرو دپاره استعمالېږي نو دا د تمیز د معمول له آخر نه دا کار دا خو د صوفیاو دی دا کار د چا دی د صوفیاو دی او دلته کې مسله چې ذکر کېږي هغه دغه ده نو د دې مسلې خو سره زمونږ د دې بحث سره تعلق نشته دی د دې سره تعلق نشته دی نو تاسو ولې د دې مسلې پسې د دې حدیث په ځای کې نښتي یې دریم حضرت شاه ورشاه کشمیري رحمه الله هغه هم پسې سر راپورته کړی دی چې احنافو او دا بلې ډلې تاسو دواړه چې د دې حدیث په ځای کې دا مسله ذکر کوئ او بیا مو د دې نه کوم استدلال کړی دی او هغه استدلال مو په تقدیر سره کړی دی استدلال په څه سره کړی په تقدیر سره چې جمهورو صحت راویستی دی او احناف شیخانو صواب راویستی دی وی نه ستاسو تقدیر صحیح دی نه د هغوی صحیح دی ستاسو په تقدیر کې هم دو بدۍ لازمیږي او د دوی په تقدیر کې هم دو بدۍ لازمیږي څنګه که شی ته لفظ د صحت راوباسي نو یو بدي به دا شي چې د دې حدیث تعلق صرف د دنیا سره شروع ځکه صحت او فساد دا په کوم ځای کې وي دنیا کې وي دویم چې تا دا لفظ د صحت راوویستلو نو چې کوم امور منهیه دي هغه خو دې ټول ترې نه خارج کړل هغه ټول د دې نه خارج شول چې په هغې کې ښه نیت نشي کېدلی په هغې کې ښه نیت نشي کېدلی نو هغه دې ترې نه خارج کړل د دې وجې نه دا لفظ د صحت دا زما بې نه دی خو تاسو دا تقدیر راویستی دی او احنافو شیخانو ته وایي چې احنافو شیخانو ستاسو دا تقدیر چې ثواب هم راویستی دا هم صحیح نه دی ولې ځکه چې تاسو دا حدیث خاص کړلو د آخرت سره حدیث مو خاص کړو د چا سره د آخرت سره حالانکه حدیث مو عام دی د دې تعلق د احکامو د دنیا سره دی او تاسو ځکه د ثواب او د عقاب تعلق دا د آخرت سره وي ثواب کوم ځای کې ملایوي
او عقاب په دې کې ملایي آخرت کې نو تاسو لپاره د ثواب راوي سره د حدیث کوم خاص کو د آخرت سره بل دا چې تاسو دا په د ثواب راوي وسترو نو چې کوم عقوبات کې هغه عقوبات هم ټول ته خارج کړل هغه اعمال په دې کې نه راځي هغه په دې کې نه داخليږي نو د دې وجه نه حضرت شاه صاحب رحمه الله فرمایي چې نمی د جمهور را تقدیر وخت دی او نمی د احناف وخت دی نو صبر کو دلته کې تعتبرون او باسا چې انما الاعمال بالنیات صبر ہے کہ انما عبرت الاعمال بالنیات یا انما تعتبر الاعمال بالنیات کہ اعتبار د اعمالو د نیتونو باندې دی نو د دې سره د ټول مسله راوځي او د نیت د دې سره اړه تعلق شته نه د دې نیت پر سره تعلق نشته نو مطلب دا دی چې دلته کې دا بحث مکه ولې ویسه چې یو سړی او دسته هغه سره دی بغیر د نیت نه کېدی نشي یو سړی او دسته او د نیت دی کړه دا کېدی نشي سیوا د یو صورت نه هغه یو صورت سره هغه یو صورت دا دی چې یو سړی د هغه په لار روان دی ناڅاپي باران پې شروع او د ټول اعضاء جوارح پکې لامده شول نو اوس د ده نیت دا اودس نو او دی لوند شوی دی نو دې صورت کې په دغې لوندوالي دی لمونځ کولی شي که نشي کولی نو صرف دغه یو صورت کې دی چې پاتې شو وضو نو چې وضو راغلو نیت ورسره خود په خود راغلو یو سړی اودس کوي نو دی ولې کوي ځکه د نیت دا اودس دی که نه په دی نوې اوده به بیا دا چل نه کولی چې اولې مخ وینځلو بیا لاسونه بیا خپې دی چې په دې ترتیب لګیا دی د نیت دا اودس دی اگر چې دی وایي زما نیت دا اودس نه و د ده نیت دا اودس ولې کې په دغې ترتیب یې کړی یعنې اول بیا خپې وینځلې وې بیا یې مخ وینځلې بیا یې په منځ کې لاسونه وینځلې وې ونه دی چې په دې ترتیب سره وی لګیا دی د ده نیت دا اودس دی لکه یو طالب جان دی دی د کمرې نه راووتلو او دلته کې جومات ته راغلو او بس خالي الله اکبر یې وویل نیت اړو لفظ ذکر کوي نه نو د ده دا نیت شوی دا لمونځ یې وشولو ولې ځکه دی چې د کمرې نه راووتلو څه لپاره راوتلی د ده نیت ته د ماسپښین د مازدیګر د ماښام لمونځ و نو وی دغه د ده نیت دی نو چې کله دی اودس کوي نو دا اودس کول وی دا بغیر د نیت نه کېږي نه په اوداسه کې به خامخا نیت راځي که ستا خوښه وي او که نه وي ولې ځکه د نیت معنا تاسو وکړله قصد د نیت معنا مو څه کړې وه قصد نو دغه لفظ د قصد دا په دې کې موجود دی قصد په معنا د ارادې سره نو ته چې دا لاسونه وینځې مخ وینځې خپې وینځې دا په اختیار وینځې که بې اختیاره وینځې اختیار نو چې اختیار سره وینځې خو نیت کې ورته شته که نه نو چې نیت کې پکې وکړلو نو دا اودس کې بلا نیته نه دی وي سره دا کېدلی نه شي چې ته دې اودس کې نیت کې پکې نه وي نو دا بحثونه مه کوه خدای خوشحاله کړه او بیا د دې حدیث په ذیل کې د دې سره یې هېڅ قسمه تعلق په دې مسالې نشته دی نه شولې پوهې ملګرو بله مسله علما حضرات امام بخاری رحمت الله تعالی علیه دا حدیث په خپل کتاب په ابتدا په شروع کې درته راوړی نو په دې کې مسله تاسو ته د تصحیح د نیت ذکر کول غواړي تنبیه درته کوي چې او شیخه او طالبانو نیتونه مو صحیح کړئ نیتونه مو صحیح کړئ که تر اوسه پورې مو خپل څه نیتونه یاره بس زه پکې غټ سړی شم او ډېر خلک به راته ناست وي او داسې ډېرو جوماتونو او په ډېرو کلو کې به زه ما شهرت وشي او چې کوم خواځما خلک به راته وایي دا زموږ شیخ دی او دا زما فلاني نه نیت صحیح کړه انما الاعمال بالنیات شیخ ته تنبیه ده امام بخاري صاحب خیرخوا دی ته چې ګوره شیخ غلط نه شي دارنګه طالب جان ته تنبیه ده چې طالب جانه محنت دې کړې خواري دې کړې ده ډېر لرې نه راغلی یخني ګرمي دې برداشت کړې ده او دارنګه د داخلي کې ستړي دې برداشت کړي دي او کتابونه اوچتې را خلاصې دا تکلیفونه دې برداشت کړي خیال کوه چې غلط نیت ونه کړې یعنې دا ټول سعی به دې ضایع شي دا عمل او دا سعی دا به دې ضایع شي بله مسله علما چې دلته کې
معلومه د دې روایت نه هغه ده چې د تحصیل علم لپاره هجرت پکار دی. د تحصیل علم لپاره هجرت کې لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کور پرېښودلو غار حرا ته راغلو، منتقل شو د کور نه غار حرا ته، نو الله جل شانه ورته وحی راولېږله. بیا د دې کمال پیدا کولو دپاره بله نور هم پسې ځي، لکه زمونږ د علماو چې خپل کلي وطن کې اول خپل علوم زده کړي دي، او چې د کلي د علماو علوم زده کړل، بیا د هغې نه بعد بیا هغوی د اعلی تعلیم لپاره د کلي د وطن نه بهر نورو کلو ته تللي دي. لکه تاسو کې څوک د وزیرستان نه راغلی، څوک د مروتو نه راغلی، څوک د بنو نه راغلی، څوک د خټکو نه راغلی، او څوک د کوناټ نه راغلی، څوک د مردان نه راغلی، څوک د چارسدې نه، څوک د ګیر نه، څوک بانجوړ نه. نو دا تاسو د اعلی تعلیم حاصلولو لپاره دلته راغلي او ډېر هم ښه کړي دي. نو دا دې کې اشاره د تنبیه ده درته چې د علم کې د کمال حاصلولو لپاره به ترک د وطن کې دارنګه چې څنګه ته دا ظاهري هجرت کې، نو بیا په دې کې د ښه پوره کمال ته د رسېدو دپاره په دې علم کې کمال ته د رسېدو دپاره هجرت حقیقیه او هجرت باطنیه ضروري دی. هجرت حقیقیه، هجرت باطنیه چې ملګريه دومره خواري دې کړې ده چې دین نه راغلی داسې مه کوه چې لږ ویشنې کې او بس خلاص او جینکو سره خوشحاله ناستې ورته او لاس پرې راکاږي. نو په دې باندې ګزاره مه کوه. نه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. نو د الله د منهیاتو نه به ځان ساتي، الله به حافظه مضبوطه کړي او الله به درته هغه علم درکړي چې تا ته هغه علم نه و حاصل. نو په تقوا سره، پرهیزګارۍ سره الله انسان ته علم لدني ورکوي. الله انسان ته علم لدني لږ خو به ته کسبي علم حاصل کړي او د دې نه بعد به الله درته نور لوی علم درکړي. رفا به دې سادهګانو تبلیغیانو به ویلي چې حاجي عبدالوهاب صاحب رحمه الله دا شان خبرې کوي چې بس بیا علما پسې ګرځي، بیا علما ورپسې ګرځي. نو مولیان کوم عام باشد کې چوپ نه شول، بیا ورته به ټول موضوعي روایات بیانوي، نو هغه په صحیح کتابونو کې نشته دی، هغه پسې ګرځي چې دا چا بیان کړی ټول موضوعي روایات دي. نه، هغوی ته الله علم لدني به ورکړی، ځکه تقوا وه، پرهیزګاري وه، تقوا وه، پرهیزګاري وه، نو الله انسان ته بیا لوی علم ورکوي. نو دا مسلې هم علماو حضراتو درته نقل کړي دي او دی مستنبط کړي دي. بل آخرنی بحث د دې حدیث متعلق هغه د ربط د دې حدیث دی د ترجمه الباب سره، چې په ظاهره باندې دلته کې خو باب دی بدء الوحي او د حدیث انما الاعمال بالنیات راوړی دی. نو د دې په ظاهره باندې تعلق د دې باب سره نه ښکاره کېږي، د دې حدیث مناسبت او مطابقت د ترجمه الباب سره څه دی. نو یو اسانه وجه علما دا ذکر کوي چې دا تاسو ته ذکر شوله چې څنګه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نه دا روایت په منبر باندې اورېدلی دی، دغه شان عمر فاروق صاحب هم په منبر باندې دا روایت بیان کړی دی. نو چې په دا روایت په منبر بیانوي خو خطبه کې ویلې کړه چې په منبر باندې نبی علیه السلام او عمر فاروق صاحب دا روایت بیانوي، خدا د خطبې حصه وکړه. نو امام بخاری رحمه الله هم د خطبې په حیثیت سره دلته کې دا روایت درته رانقل کړی دی د پاره د تنبیه د طالب جان او د استاد صاحب. تاسو د تنبیه او یا دهانی درته وشي چې صحیح شی. دویم د تصحیح نیت دپاره علما فرمایي چې امام بخاري صاحب دا په اول کې په ابتدا کې درته ذکر کړی دی.
درېمه وجه علما دا فرمایي چې حضرت امام بخاري سے دا روایت دلته راوړی دی نو د دې مطابقت او مناسبت د ترجمه الباب سره شته دی څنګه هغه دا چې په دې حدیث کې بیان د هجرت راغلی دی په دې حدیث کې بیان د هجرت راغلی دی او تاسو د هجرت معنا کړی وه چې دا د یو مکان نه بل مکان ته منتقل کېدو ته هجرت ویل کېږي د یو مکان نه بل مکان منتقل کېدو ته هجرت ویل کېږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل کور نه منتقل شولو غار حرا ته نو دا ذریعه شوله د پاره د بدایت الوحی دا ذریعه شوله د پاره د بدایت الوحی د شروع د وحی ځکه غار حرا کې وحی شروع شو کړ اوس روایت کې درته ذکر کېږي تفصیل بیا نبی علیہ السلام د مکې نه مدینې طیبې ته هجرت وکړلو نو دا سبب او ذریعه شوله د پاره د ظهور او د فروع د وحی د پاره د ظهور او د فروع د وحی نو مناسبت یې په دې لفظ د هجرت کې دی چې هلته کې باب کیف کان بدء الوحی نو په بدء کې او په ګډ کې تاسو ویلو چې یا محموز وایا او یا ناقص وایا یا محموز وایا او یا ناقص وی درو وایا چې محموز وي په معنا د شروع سره نو د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د کور نه غار حرا کراله نو دا هجرت دی ځکه ترک د کور کړه نو دا انتقال کړه د یو ځای نه بل ځای ته نو دا سبب د بدایت د وحی شروع او بیا چې کله هجرت د مکې نه مدینې ته وکړلو نو دا سبب د ظهور د وحی د غلبي د وحی شروع نو دې کې بدو هم راغله او بدء هم راغله